باندې حضرت امام غزالی علیه الرحمه فرمایي چې یو انسان چې کوم دی نو هغه ته ورته امر د حکم د خی خبرې کې د نیک کار کې هغه په باندې عمل نه کوي نو ته به د هغې په وجه باندې هغه نه نفرت نه کوي د هغې په وجه باندې به ته د هغه سره تعلقات نه ختمي د هغې په وجه باندې به ته هغه ته د ذلت او د رسوایۍ نسبت نه کوي هغه د الله کار دی د رب ذوالجلال کار دی هدایت کول او بیا انسان هغه عمل کول دا د رب ذوالجلال کار دی د انسان په ذمه باندې صرف اور صرف چې کوم دی نو هغه امر کول دی هغه حکم کول دی حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه فرمای د دې آیات په حواله سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما بعثت ليتمم صالح الاخلاق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې زه د خو اخلاقو د تکمیل د پاره دنیا ته را لېږلې شوی ما چې خسته اخلاق ز بیان کړم او دغه خسته اخلاق ز خپل کړم او دغه خسته اخلاق درجه کمال ته ز ورسوم د خوش اخلاقی په وجه باندې انسان د رب کائنات جل وعلا محبوب جوړیږي حضرت اسامه بن شریک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې موږ یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس مبارک کې ناسو نو موږ په سرونه کته کړو د ادب د وجنا د تعظیم د وجنا هیڅ چا خبر نه کولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه هغه مبارک تپوس کا چې فمن احب عباده الله الى الله چې تاسو ته پته شته چې الله ته نږدې خلق سوق دي د الله رب العزت جل وعلا سره نږدې خلق د الله محبوبان سوق دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل چې احسنهم خلقا چې د چا اخلاق خستوي سوق په خستو اخلاق باندې مزین وي نو الله رب العزت جل وعلا هغه خلق سره محبت فرمای د یو بل سره احسان کول صبر کول عدل کول د الله رب العزت جل وعلا دا درې واړه شینا ډیر زیات خوخی الله فرمای واحسنوا ان الله يحب المحسنين تاسو نیکی کوئ عدل کوي احسان کوي د یو بل سره ښېګڼه کوي ان الله يحب المحسنين الله رب العزت جل وعلا احسان کوونکي خلق الله خوښوي والله يحب الصابرين الله قرآن کې دا فرمایي چې نبی عليه السلام فرمایي تاسو یو بل سره احسان کوي نو الله قرآن کې فرمایي ان الله يحب المحسنين چې کوم یو انسان احسان کوي او نیکی کوي د یو بل سره ښېګڼه کوي الله هغه خوښوي الله رب العزت محبوب فرمایي صبر کوي نو الله رب العزت فرمایي والله يحب الصابرين الله رب العزت جل وعلا صبر کوونکي خلق الله رب العزت خوښوي الله رب العزت محبوب فرمایي تاسو عدل کوي نو قرآن وګوره قرآن کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان الله يحب المقسطين الله رب العزت جل وعلا عدل قول والا الله رب العزت جل وعلا هغه خوښوي نو کوم یو صفت چې مدني جانان بیان کړي دي هغه الله رب العزت قرآن عظیم الشان کې آیات بینات کې بیان کړي دي د اخلاق والا با پورز د قیامت باندې په مقربینو کې ګرځيږي هغه خلک په پورز د قیامت باندې په محبوبینو کې ګرځيږي د بخاری شریف حدیث مبارک دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه فرمایي چې انه من احبکم الی احسنکم اخلاقا چې پتا سو کې د ټولو نه زیات محبوب ماتا هغه یو انسان دی او زما خوخ هغه انسان دی چې پچا کې ډېر خسته اخلاق موجود وي ترمذی شریف او د مشکات شریف د دې حدیث سره نور اضافه شوی دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان من احبکم الی واقربکم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان ابعدكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ بے شک پورز د قیامت با پتا سو کہ د ټولو نه محبوب او د مجلس په اعتبار سره ما سره د ټولو نه زیات نږدې هغه انسان وي چې هغه اخلاق ډېر خسته وي او بے شک د قیامت پورز با پتا سو کہ ډېر زیات مبعوث ماتا چې زب اور سره محبت نکوما او زما د محبت نبلوي او زما د مجلس نبلوي وي هغه چې د چا اخلاق خراب وي د چا اخلاق خسته نه وي اوس د خراب اخلاق یو درې جلک په دې حدیث کې مبارک کې بیان شوی دی یو فرمای الثرثارون یو بد اخلاق انسان اغره چې هغه به احتیاط خبرې کوي بے ځای خبرې کوي او ډېری اوږدې خبرې کوي
بے تکلف سره پناه حق باندې نازیه او بیزای زی خبرې کولو ته اثر سارونا دا ورته ویل شي عربی کې چې کوم یو انسان هغه بلا وجه او ډېری اوږدې خبرې کوي بیزای خبرې کوي هغه ته ویل شي والمتشدقون یو هغه انسان چې هغه اوږدې خبرې کوي لوی لوی کلام کوي نه د خبرو مقصد شته نه د خبرو څه معنی شته نه د خبرو ځای شته نه د خبرو محل شته او بس دې لګیا دی او بیزای خبرې کوي نبی علیہ السلام فرمای چې دا بد اخلاق انسان دی یو نبی علیہ السلام فرمای هغه انسان چې کم تکبر کوي کم غرور کوي کم د تکبر او د غرور والا انسان دی نو نبی علیہ السلام فرمای چې دغه انسان بد اخلاق دی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په یو مجلس کې مونږ ناستو او نبی علیہ السلام فرمای الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه چې آیت تاسو ته هغه انسان په حواله سره خبر در نکم چې هغه ما ته پورز د قیامت باندې ډیر محبوب وي او د مجلس په اعتبار ما سره ډیر ذات مقرب وي او ما ته ډیر ذات نږدې وي نبی علیہ السلام وی دا درې کرته و فرمایل او د درې کرته فرمایلو نه بعد نبی علیہ السلام فرمایل احسنکم اخلاقا پورز د قیامت به ما ته نږدې هغه انسان وي پورز د قیامت به محبوب هغه انسان وي مقرب به هغه انسان وي چې کوم یو انسان اخلاق ډیر زیات خسته وي امام بخاری علیه الرحمه حدیث مبارک راغسته دی ان من خيارکم احسنکم اخلاقا چې نبی علیہ السلام فرمایل چې پتا سو کې بهترین انسان پتا سو کې بهترین انسان هغه انسان دی چې کوم یو انسان خسته اخلاق دی کوم یو انسان چې خسته دی نو هغه پتا سو کې بهترین انسان دی هغه پتا سو کې غوره انسان دی مسند احمد او مشکات شریف کې دا حدیث مبارک ذکر دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای الا انبئکم بخيارکم آیا تاسو زه خبر در نکړم چې پتا سو کې بهترین کس څوک دی بهترین انسان څوک دی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه ورته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرور مونږ ته خبر راکړئ چې په مونږ کې بهتر انسان څوک دی نبی علیہ السلام فرمای خيارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا پتاسو کې بهترین انسان هغه دی چې عمر یې اوږد وي ډیر عمر لري او اخلاق یې ډیر خسته وي نو ظاهره خبره ده او یقیني خبره ده چې کوم یو انسان اخلاق خسته وي نو دغه عمر چې ډیر وي دغه نیکیانه به ډیر وي ځکه چې خسته اخلاق یو داسې دي حضرت امام غزالی فرمای چې دا انسان د نیکو ماشين دی چې دا انسان د پاره نیکیان داسې جوړوي لکه یو ماشين چې څنګه لګیاوي او هغه جوړول کوي نو دا د انسان نیکیان جوړي او بد اخلاقی دا د انسان نیکیان سوځوي د چا چې اخلاق خستوي دا ایمان کامل وي حضرت ابو داود شریف کې حدیث مبارک موجود ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا د کامل ایمان نخدا دا د مؤمن انسان نخدا دا چې هغه په اخلاق باندې خستوي په زینو اخلاق حدیث مبارکو کې اضافه شوی دا چې اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم نبی علیہ السلام فرمای چې پتا سو کې دا ایمان په اعتبار سره کامل مؤمن هغه انسان دی چې د چا اخلاق خستوي او د چا په اخلاق باندې متصف وي نو هغه انسان د ټولو نه زیات چې کم دی هغه کامل ایمان والا دی ای المؤمن اکمل ایمانا په مؤمنانو کې د کامل ایمان والا کس څوک دی نبی علیہ السلام فرمای احسنهم خلقا چې د چا اخلاق خستوي نو هغه چې کم دی نو خسته خولي اخلاق ولا ایمان هغه چې کم دی نو کامل ایمان والا دی امام غزالی علیہ الرحمہ باحیاء العلوم کی خواهی کمال فرمائے لے اگی سے فرمائی کہ ان حسن الخلق هو الایمان والسوء الایمان وسوء الخلق هو النفاق اگی خدا فرمائی کہ دا چا اخلاق خستوی نو ایماندار دے اگر مومن دے او چې دا چا اخلاق خراب وی نو فرمائی چې اگر منافق دے اگر خو علامه بیان کړی د منافق په بد اخلاقی سره چې خسته اخلاق والا اگر د کامل ایمان والا انسان دے او د بد اخلاق والا انسان هغه منافق انسان دی او د دین تکمیل او اصلاح هم په خوش اخلاقی سره شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک میں فرمائی ان الله تعالی اختار لكم الاسلام دینا
فاکرموه بحسن الخلق والسخاء فانه لا يكمل الا بهما. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ بے شک اللہ رب العزت ستاسو د پارا دین غوړه کړلو او دوی نه خوښ کړلو، بس تاسو د دین اکرام په خوش اخلاقۍ سره وکړئ او په سخاوت سره وکړئ. ځکه وجه دا ده چې دا دواړه هغه شی نه دي چې په دې سره د انسان دین کامل کیږي، دین مکمل کیږي. په یو حدیث مبارک کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان هذا الدین هو الذي ارتضیته لنفسی ولا يصلح الا خصلتان السخاء وحسن الخلق فاکرموه بهما ما صحبتموه. بے شک د اسلام هغه دین دی کوم چې ما د خپل ځان د پاره خوښ کړی دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او د دین اصلاح صرف په دوه خویونو کې دا، یو سخاوت دی چې دا د دین عظیم خوی دی او دویم خوش اخلاقی دا. پر تر سو پوری چې پتاسو کې د دین خپل کړي نیوي او پتاسو کې دا دوه خوونه نیوي راغلي د دې اکرام مو نی کړي، تر هغه وخت پوری د کامل ایمان ول تاسو خاوندان نشي کېدی. تر هغه وخت پوری اصل دین چې کوم نه پتاسو کې راغلي نه دی. دا خوش اخلاقی دا د کامل مؤمن د پاره یو صفت بیان شوی دی. ترمذی او مشکات شریف حدیث مبارک دی. رسول اللہ مبارک میں فرمائی خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقه فی الدین. نبی علیہ السلام فرمائی چې دو خصلتونه دا په منافق انسان کې نه را جمع کیږي. حسن اخلاق، خسته خولی اخلاق، دا په منافق کې قلم نی چې خسته اخلاق وي، دا مؤمن نه خدا. او بل چې کوم د دین پوهه ده یعنی علم دی، دا په منافق کې نه را جمع کیږي. دا به مؤمن مسلمان وي چې دا اخلاق هم خسته او هغه چې کوم نو په دین کې هغه سره پوهه موجود وي، نو دا د دین والا انسان دی او دا مؤمن انسان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مقصد دا دی چې مؤمنان دا دواړه صفاتونه پزان کې پیدا کی، د دې کوشش وکي او دا پزان کې پیدا کی، په دین باندې پوهه پزان کې پیدا کی، اخلاق چې کوم نو پزان کې پیدا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ لیبعد الفاحش البذیء. د قیامت په ورځ باندې با د مؤمن سړي په تل باندې د میزان چې کوم تل ده د خوش اخلاقی دا درون عمل نبا بل یو عمل درون نوي، دا غي عمل ډیر زیات درون وي د وزن په اعتبار سره. او بشکا فحش وینکی بهوده خبرې کوونکی بیزای خبرې کوونکی دا د بد اخلاقی علامه ده، دا د بد اخلاقی نښه ده چې کوم یو انسان بهوده خبرې کوي، فحش خبرې کوي، بیزای خبرې کوي، وګدي خبرې کوي، بے محله خبرې کوي، بے مناسبه خبرې کوي، نو هغه انسان بد اخلاق دی. او نبی علیہ السلام فرمای چې په ورځ د قیامت باندې د انسان د پاره د هغه د عذاب د جوړېدو یو لوی ذریعہ او لوی سبب چې کوم دی هغه بهوده خبرې وي، هغه بے ځای خبرې وي، هغه بے محله خبرې وي. رسول الله مبارک فرمای یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین فما احب علی الظهر واثقل فی المیزان. یا ابا ذر زتا تر دو خبرو طرف ته راهنمایو نکما چې هغه دو خبرې هغه داسې دي چې هغه درته وخیمه چې هغه په جبه باندې ډیر زیات اسان دي، لیکن د قیامت په ورځ باندې پتل د میزان باندې هغه زیات چې کم نه نو درنی دي. څه شي دي؟ نبی علیہ السلام فرمای طول الصمت. یو ورته فرمای چې وګدا خاموشتیا، خاموش انسان دا آسان کار دی، دا څه مشکل کار نه دی. طول الصمت چې دا وګدا خاموشتیا دا د انسان په ورځ د قیامت او فی الدنیا والآخرہ د انسان د نجات ذریعہ ګرځيږي، د انسان د کامیابی ذریعہ ګرځيږي. نبی علیہ السلام حکم فرمای ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته چې خاموشی اختیار کا، په دنیا کې بم بچ شي، په آخرت کې بم بچ شي. او حسن الخلق او بل چې کوم نو اخلاق خسته کا، نو دا دوه کار آسان دي، انتہائی آسان دی. اس خاموشتی آسان کار دے، خاموشتی اختیار رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسم فرمائے کہ انسان کامیابی دا په خاموشی کې دا. او انسان چې خبر ډېری کوي غلطی بم ته نه کیږي، بے محله خبرې بم کیږي، غیبت بم کیږي، چغلی بم کیږي، دروغ بم وای، د چا بی عزتی بم کوي، بے حرمتی بم کوي، دنیا هم خرابه، آخرت هم خرابه، بی عزتی د انسان
حسن دا انسان چې کوم اس نه اخلاقم خراب د انسان سکونم خراب نو د دې د وجنا چې نبی علیہ السلام فرمایي تاسو خاموشي اختیاروي په دنیا کې یو هستی دا چې داغي خبر شمار شوی دی یو هستی د امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه سونه خبرې کړې دي هغه په کتابونو کې محفوظ دي هغه به همیشه خاموشي اختیاروله